الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. د نبی علیه السلام ته چې څومره امه مشرکانو سوالونه وړاندې کړیو، نبی علیه السلام ته شرایط وړاندې کړیو. چونکې نبی علیه السلام خو د خپل خوښې نه یو شرط منلی دی، نه ورته د خپل خوښې یو شرط هغه یو چې دې کې څه غوښتي دي نو هغه یې ورته وړاندې کړي دي، بلکې نبی علیه السلام همیشه د الله تعالی د حکم تعمیل کړی دی. د الله تعالی نه یې غوښتي دي، د الله تعالی نه یې سوال کړی دی، نو بیا د هغې نه بعد چې الله تعالی ورته څه ورکړي دي نو هغه یې دغې خلکو ته وړاندې کړي دي. نو بیا پې یا چې ایمان راوړی دی یا نه دی راوړی، خو چونکې د مکې د مشرکانو چې د هغې کومه تمنا او آرزو دا وه چې موږ د دې پیغمبر نه د دې څیز سوال کوو، آیا دی موږ ته دا راکولی شي او که نه شي راکولی. اگر چې د پیغمبر به څه وي، یعنې نبي علیه السلام په زړه کې به دا وه چې کیدای شي دوی زما نه دا څیز وغواړي او دا زه دوی ته ورکړم او کیدای شي دوی ایمان راوړي. خو لیکن د هغې خلکو ایمان راوړل مقصد نو، د هغې خلکو مقصد صرف او صرف هغه دا و د پیغمبر ته تکلیف رسول او پیغمبر تنګول. د هغې خلکو اصل مقصد هغه دغه. د دغې باره کې یو واقعه بله هغه ذکر ده چې د هجرت د مدینې نه تقریبا 15 کاله وړاندې د مکې چې څومره سردارانو مشرکان دا ټول راجمع شول، چې په هغې کې کوم غټ سردارانو ولید بن مغیره، ابو جهل، عاص بن وائل او عاص بن هشام، اسود بن عبد یعوس او اسود بن مطلب، زعما بن اسود، نضر بن حارث وغیره چې دا کوم نبی علیه السلام سخت دشمنانو، پاخه دشمنانو او د اسلام دشمنانو، نو دوی ټول نبی علیه السلام ته رالل او نبی علیه السلام نه یو تپوس وکړو، د نبی علیه السلام نه یو سوال وکړو، نبی علیه السلام ته یو شرط کېښودو. نبی علیه السلام ته شرط کېښودو. شرط څه و؟ نبی علیه السلام ته دا شرط کېښودو چې که چېرته ته وایې چې زه د الله نبی یم او په حقیقت کې ته د الله پیغمبر یې، نو موږ تا نه یو تپوس کوو، که چېرته هغه سوال دې صحیح کوو، یعنې تا هغه کار وکړو، موږ په تا باندې ایمان راوړو. نبی علیه السلام په زړه کې خوشحاله شو، چېرې دوی به یو تپوس وکړي او الله نه به سوال وکړم، الله به ما ته هغه راغی کړي راعطا کړي، د وحي په ذریعه باندې دې خلکو ته به یې ورکړم، کېدای شي د ایمان راوړي. ښه، ستاسو سوال څه دی؟ سوال ووایي. سوال دا دی چې ته څه وکړه، یعنې دا سپوږمۍ دا په 2 ټوکړې کړه، که دا سپوږمۍ دې 2 ټوکړې کړم بیا موږ په تا باندې ایمان هغه راوړو. نو وایي چې کله نبی علیه السلام نه دې خلکو دا سوال وکړو، نو نبی علیه السلام هغه ډېر زیات، یعنی نبی علیه السلام په زړه کې خوشحالي غونه کې هغه محسوس کړل چې یاره کیدای شي یعنی د دې دا خبره ومنلی شي، یعنی دا الله تعالی برابر کړي دا حکم چې دوی څه غواړي او کیدای شي دوی بیا ایمان راوړي. نو نبی علیه السلام وایي د 14مې ورځ هغه سپوږمۍ وه او نبی علیه السلام په خپلې ګوتې مبارکې سره د شهادت په ګوتې مبارکې سره داسې اشاره وکړله. وایي چې داسې اشاره وکړله نو هغه 2 ټوکړې شوله. نو یوه ټوکړه په جبل ابن ابي قبیس او یوه ټوکړه هغه په جبل کیکعان باندې هغه 2 ټوکړې، نو یو ټوکړه په یو طرف باندې شو، یو ټوکړه په بل طرف باندې شوله. او وایي دا تر مازدیګر نه واخلي تر ماښام تر ټیمه پورې چې کوم دی نو دقه وخت کې دغه سپوږمۍ هغه چې کوم دی نو وه، یعنی تر ناوخته پورې دا وه. او وایي چې کله دې خلکو دا ولیدله، وایي دوی حیران شول چې یاره د خدا په حقیقت کې داسې وکړله، چونکې هغه خو پیغمبر د الله تعالی له طرفه ورته. نو وایي دوی وایي چې یاره اورېږه نه، او نبی علیه السلام به دا وفرمایل چې اشهدو یعنی ای خلکو ګواه اوسئ، ای خلکو ګواه اوسئ، یعنی چې دوی زما نه کوم سوال وکړو هغه سوال ورله ما برابر کړو. اوس په کار دا دی چې دوی څه وکړي، یعنې دوی په ما باندې ایمان راوړي. خو لیکن هغې ایمان راوړل مقصد نو، د هغې مقصد څه و؟ د هغې مقصد صرف د پیغمبر تنګولو، العیاذ بالله. نو چې کله نبی علیه السلام دوی ته مخ راواړو، نو دوی ورته وی چې نه یاره دا محمد چې کوم دی نو وګوره دا سحر دومره تیز دی چې هغه لاړ هغې سپوږمۍ ته وموهه، هغه سحر لاړ هغه سپوږمۍ وموهه، په منځ باندې څه کړله 2 ټوکړې کړله. نو چې یاره دا د په موږ باندې سحر کړی دی، ورېږه چې د بهر نه زمونږ قافله را روانه ده، د بهر د خلکو نه به موږ تپوس وکړو، نو که چېرته هغې موږ ته ووایي چې او دا
سپوږمۍ موږ دوه ټوکړي لیدلې ده، نو بالکل بیا به موږ څه کوو؟ بیا به موږ په ده باندې ایمان راوړو. بالکل بیا په ده موږ ایمان راوړو که چېرته هغې موږ ته دا ووي چې او موږ دا سپوږمۍ دوه ټوکړۍ لیدلې وه. نو وایي چې کله هغه قافله هغه راغله، یو قافله د قریشو قافله وه، هغه را روانه وه، هغه راغله. چې هغه راغله دې ترېنه تپوس وکړو، د وخت او د ساعت تپوس یې ترېنه وکړو. نو دوی ورته وایي چې او بالکل په حقیقت کې موږ په دغه ټایم کې لیدلې وه چې دا سپوږمۍ یعنې دا میاشت هغه چې کوم دی نو سپوږمۍ دا څه وه، یعنې دا چاند دا دوه ټوکړی شوی چې یوه ټوکړه هغه څه وه په جبل ابن ابي قبیس وه، او یوه ټوکړه چې کوم دی نو هغه په جبل ابن ابي کیکعان باندې هغه وه. نو چې کله دغې خلکو ته پته ولګېده چې وایي دا خو په حقیقت کې داسې شي، حالانکې هغه خو ټولو خلکو ولیده او هغه حقیقت و. نو چې کله دوی دا ولید او دا یې ولیدل او د خلکو د خولې نه یې واورېدل نو یاره دا محمد دومره تیز ساحر دی اعوذ بالله چې دا څه دی چې دا د سحر مستمر کړی دی، یعنې دا د ټولو خلکو ته هغه شامل دی، در دې چې د دا سحر هغه سپوږمۍ ته هم شامل شو اعوذ بالله. او د دا سحر د دلته زموږ د موجوده خلک خو پرېږده چې د دې سره سره په غیر چاپیره باندې څومره خلکو هغې ته د دا سحر هغه څه دی هغه شامل دی. او بیا دغې خلکو چې کوم دی نو هغه ایمان رانړو. ولې د دې خلکو اصل مقصد څه هغه د پیغمبر تنګولو، هغه د دې ایمان راوړلو. نو چونکې د نبي علیه السلام نه دی نبی علیه السلام ته دا شرط کېښود، نبی علیه السلام ورته هغه شرط برابر کو او د هغې نه باوجود دغې خلکو هغه ایمان را نه وړو.